یو کس تپوس کړی چې د وړو بولو نه پس بعضې خلک لږ ساعت ودرېږي یا حرکت کوي چې د وړو بولو ساس کې که پاتې را پاتې وي چې هغه وځي. لیکن که چېرې یو سړی لوی بولو کې او په دغه صورت کې دته ودرېدل ممکن نه وي، نو په دې حالت کې به د وړو بولو ساس کې د بندولو طریقه څه اختیاروي. نو اصل خدا ده چې نه ودرېدل ته ضرورت شته نه حرکت کولو ته ضرورت شته. که چېرې واړه بول د چا دغسې بندېږي چې کله واړه بول وکړ او بیا چې کوم دی نو هغه بند شول، نو په اوبو باندې صرف پاکې نه پاکېدی شي. البته پاکیت دا ضروری دی، په اوبو وي که په لوټه وي که په کاغذ وي. نن سبا مفتیان وایي چې اوبه استعمالول ضروري دي، لیکن ټیشو پیپر او اوبه یا لوټه استعمالول مخکې بیا اوبه دا دواړه ډیر بهتر دي. وجه دا چې خوراکونه نن سبا داسې شول او بیماری داسې راووتې چې هغې سره مثانه رګونه د خلکو کمزوري شو، او چې کله دی بول بند کی نو هغه ساعت بندېږي نه، بلکې بیا هم کله کله د ساس کې راتلو احتمال وي. که چېرې یقین د دا وي چې ساس کې نه راځي نو بیا شک کول نه دي پکار، په اوبو باندې استنجا وکړه او چاردام کوه. او که چېرې ستا بول او ساس کې راځي نو بیا پاسه حرکت وکړه. او تا چې دا لیکلي دي چې واړه بولو کې نو سړی به څنګه پاسي، نو ټیشو پیپر خو نن سبا هر یو سړی استعمالوي. نو ټیشو پیپر ځان سره یوسه، یا چېرته په سادین کې کښېنې لوټه ځان سره کا، نو هلته د لویو بولو په ځای کې کاغذ او لوټه استعمال کا، کاڼه استعمال کا، بیا پاسه. بیا واړه بول چې کوم دی نو حرکت سره خپه یو بل باندې اړولو راړولو سره چې کله هغه بند شي د هغې نه پس په اوبو استنجا کو.